ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفرقان صدق الله خالقنا العلي العظيم بالشيخ وصلى الله وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حمد سنا لله پروردگار سي الله جل جلاله عما نواله وقرآن عظيم پاک ډېر زیات انعامات نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې دا انعام درکړی دی دغه انعام درکړی دی دغه انعام درکړی دا پتا ډېر احسان کړی دی مال درکړی په معنی ګران محترم دوستانو الله جل جلاله هر ورځ هر شپه هر میاشت او هر کال ورځم الله جل جلاله معلوم کړی دی چې دا ورځ ډېره بختوره ورځ خو ټولې بختورې دي فرق یې نشته فرق یې صرف دومره دی که په دغه ورځ کې عبادت کوي دومره ثواب دی که په دغه ورځ کې د دغه ډېر ثواب دا رقم شپې الله جل جلاله معین کړي ورځ یې الله جل جلاله معین کړي کلونه الله جل جلاله معین کړي کال څنګه معین کېږي کال دا رقم معین کېږي لکه یو کال چې ټوله حجان لاړ شي حجونه وکړي بل کال بیا یو سړی ماشته انشاء الله که دا وسوه د کال نسبت پر حج باندې کېږي د ورځو د شپو دا بیا الله جل جلاله موږ تاسو د میاشتې حساب پر روزه مبارک کېږي د ورځو د شپې حساب بیا الله جل جلاله قدر باندې کړي د ورځو د شپې حساب بیا الله جل شوی برات باندې کړي خلک څنګه ليله القدر چې په کوم کې په کوم ورځ کې په کوم شپه چې الله جل جلاله قرآن مجید را نازل کړی دی شپه ډېره بختوره ورځ شپه د ورځې روزه یې نشته روزه هغه فرض روزه ده هغه انسان که په هغه شپه کې عبادت وکړي که نه وکړي شپه یې معین ورځ شپه دا ده لکه دا نن چې کوم ورځ روانه په وخت کې اختلافات شته عرب ترک افغان او دا رقم نور ملیشیا په دغه کې نن ورځ شوه هغه د شپې ورځ ده تېره شپه د شپې شوه پاکستان کې به دغه شپه روانه شپه دغه د شپې شوه محترمو دوستانو ما ته شپه ورته وایو په کوم نسبت ورته وایو ورته کې څه سوي دا ولې دا رقم ډېره بختوره ورځ ده دا ولې الله جل جلاله محبوب کړی شوې ورځ او شپه ده محترمو دوستانو الله جل جلاله لکه څنګه چې انسانان پر خپل کار او روزګار کې له ځان سره مزدور ولګي بیا هغه مزدور د اول ورځ څخه تنخواه چلاو شي
چې په کومه ورځ مالک ورته وایي چې مثال تر کاله پورې زه د لیم ته ما سره مزدور یې د کال په آخري ورځ به ما تا سره خلاص یو بس د اولې ورځې ونې تر اخره پورې کې ښه عمل په آخر وخت چې دی نو ورته وایي چې ډېر ښه سړی یاره ته له ما سره فلاني ځای ته هم لاړ شه وکړه چې بد سړی ورته وایي تاسو د الله جل جلاله نور هم وساتئ په اعمالو کې هم الله جل جلاله انسانان د دغه کوم ورځې کړي دغه شپه او دغه ورځ په دغه شپه او په دغه ورځ کې فرشتې ځي او الله جل جلاله ته اعمالنامې او کاغذان جمع کوي ورته وایي چې د فلاني سړي په اول ورځ باندې دا اعمال او په آخر ورځ باندې دا په مابین چې څومره عملونه هغه ټول لیکل کېږي په دې کې چا سود کړی که چا کین بغض کړی که چا د الله جل جلاله شرک کړی که چا د علماو خلاف د دین د اسلام خلاف د الله جل جلاله احکامات خلاف کار یې کړی هغه انسان ته بیا ورته وایي چې اعمالنامه یې دومره ګرانه خیره نه ده دومره لګنه ډکه فرشتې ته وایي چې پر دغه سور مهر وواسه ګواه پر اوسئ دا انسان چې راغلی حساب کتاب یې نشته ډایرکټ په سزا ورته شروع کړي چې خیر کار یې شروع کړی خیر عمل یې شروع کړی الله جل جلاله ته پیش کړی بیا ورته چې پر دغه باندې بیا یې څه مهر وواسه ګواه اوسئ دا انسان جنت ته ځي که ورځ په قیامت راغلی هېڅ تکلیف پې اوس هېڅ دغه مه ورته پېښوي تکلیف اوس علما کرام فرمایي چې دغه شپه الله جل جلاله څنګه معاینه کړه و چا تېر وښوله یو ورځ نبی علیه الصلاة والسلام زموږ ستاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دغه ټوټل 14 بیبیګانې ولې 14 کورودانې ولې چې نبی علیه السلام د دنیا ته تللی بیا نه د نوې بیبیګانې پاته وای نو نبی علیه الصلاة والسلام به دغه رقم ورځ به معلومه کړې وه شپه به معلومه کړې وه چې دا نه شپه د فلانۍ بیبي سره فلانۍ شپه له فلانۍ بیبي سره دا کې یو سبق دی و د زموږ امت ته ګوره که تاسو 4 ودونه وکړل یا 2 ودونه وکړل یا 3 ودونه وکړل تاسې به یو ته ډېر توجه نه ورکوئ دغه هم سبق دی نبي علیه السلام موږ تاسو نو بهرحال شپه یې د حضرت بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره وه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دغه وفرمایل چې نبي علیه الصلاة والسلام چې به څه ټیم د سهار تهجد لمانځه له پورته کېدی دا خونه بکشنۍ وله بیا چې به د سجدې له تللی بیا چې به زما پښې غځېدلې ولې ده به دا زما پښه د سوکا ووله اشاره به یې راکړه په لمانځه کې چې پښې د ټولې په ده سجده لګوم په دغه ورځ باندې نبي علیه الصلاة والسلام زما پښې نه وو ښورولې زما سره خلاص چې نبي علیه السلام لیدل نو زه راپوه شوم ته ګورم چې راویښه که نه تهجد وخت چې ګورم نبي علیه الصلاة والسلام بستره کې نسته خونه کې وکتل نشته د باندې وکتل نشته دا رقم منډې کړل د ده لور کور ته نبي علیه السلام خپل لور ډېره پر ګرانه وه ګورو محترم دوستان په دې چې یو بل حدیث په ځین کې راځي دا به مې خبر نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي لور د انسان دپاره د جهنم څخه د راګرځولو یو ذریعه او انسانان څه سوچوي موږ تاسو څه سوچوي یو پېغور سمري بعضې بېبخته بیا وایي وایي دا مې روپۍ وګټلې جایداد یې وسولې او نبي علیه السلام څه فرمایي چې لور که هر رقم وي دا د جهنم څخه پلار به رابچلولو طریقه ده ځکه ولې موږ سوچ دا نبي علیه السلام د خپل لور ډېر ګرانه بیبي فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها دا د نبي علیه السلام لور مبارکه ده دا علي رضی الله عنه کور والا وه دا حسن حسین رضی الله تعالی عنه دغه ولا مور د مرجان ولا نو خپل کور ته به دی به کله کله نبي علیه السلام د خپل لور کور ته بتلی نو عایشې صدیقې منډه کړل لاړې د نبي علیه السلام د لور په کور کې وکتل چې کېدای سي هلته مور غلې پوښتلې ته یا به یو دا رقم وحي ورته راغلی چې هغه چې په دې باندې غم یا پریشاني نو ځکه په شپې وغلی بیا له هغه ځای لاړ نور 4-5 کورونه نور وکتل بهرحال
حضرت علي رضی الله عنه، حضرت عائشہ رضی الله عنها، حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی الله عنه، ډېر خلک په سټول سل اصحاب کرامو په نبی علیه السلام دومره مین ول چې نبی علیه السلام په کومه ګلۍ کې تېر شول و دې ته به درک ورکول چې نبی علیه السلام په اوس حالت په دې ګلۍ کې تېر شوی دومره په مین ول ولې خوشبو یې محسوسه کوله د نبی علیه السلام د خلویو قسم خوشبو تلل عطر بوی یې تلل نو په دغه د خوشبو په بوی باندې تلل دا د مکې مکرمې مدینې منورې کې مکې مکرمې څخه ووتلی ایدرې ته لاړ په ایدره کې نبي علیه الصلاة وسلام و الله جل جلاله ته په سجده دی و الله جل جلاله ته په سجده دی و الله ته ژاړي څه ورته وایي الله عربي کې بل وایي ای الله زه منم ته بېشک ته دا ګناهګار امت ته سزا ورکولی شې ته چې کوم چاته سزا ورکړي یو څوک په دنیا کې دی نشته تاسې حساب کتاب وکړي فرعون غر کې چا دا وویل چې فرعون ولې خدای پاک غر سمودیان یې غر کړل الله جل جلاله چا دا وویل چې الله جل جلاله دا غر کړ الله جل جلاله ته چاته سزا عذاب ورکړې یو څوک هم داسې نشته چې له تا سره حساب کوي بیا څه ورته دومره فکره بیا وایي ای زما خدایه ته زما امت ته مغفرت وکړې زما امت ته مغفرت وکړې که ته مغفرت ورته وکړې نو له تا سره دې څوک نشي چې تا ته دا وایي دا ګناهګار امت سره ولې وبخښه دې څوک نشته چې ورته دا وایي چې دا ګناهګاره وله ده خو سود کولی غیبت بدعت زنا کفر یو بل باندې پسخند د یو بل ته دوکې ورکول پناه ټول کمینه کول یو نمبر شي په 2 نمبر خرڅول دا خو داسې امت دی دا ته ولې دا وبخښلی دا بټن ولا بند بټن بند بیا نبی علیه السلام الله جل حضرت علی رضی الله عنه فرمایي حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها فرمایي حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي چې موږ ورته ولاړو د الله نبي په ځمکه پروت و و الله ته به ژړا وایي چې ای خدایه ته به چاته ته دې څوک نشي بیا تا دا وایي ولې وبخښلی نو یې پروردګاره زما امت ته مغفرت نصیب کړې زما امت باندې رحم وکړې زما امت باندې کرم وکړې فورا جبرائیل امین راغی جبرائیل امین راغی و الله جل جلاله نبی علیه السلام ته وفرمایل چې د الله رسوله مبارک دی وتا ته ته په خبرې نه الله جل جلاله ستا دعا قبول کړل څنګه قبول کړل په عربو کې یو قوم وي لکه په موږ کې یو قومونه دي کاکړو فلانی دا رقم ته قوم یو قبیله وه بنو کلب دا بنو کلب چې دا ټول مالدار خلک دا هر کور والا 200 300 زر 2000 3000 دا پسونه وزې دا ګڼل وایي دې مبارک وي ای د الله رسوله الله جل جلاله فرمایلی ویلی ول چې د بنو کلب څومره حیوانان دي حیوانان هغه ټیک په لکاو دغه قوم پسونه وزې رمه یې په لکاو رمه وله 1000 نه ول 100 نه ول د ټول قوم د دا ټول خاندان مالداري سره جمع کړه و د بنو کلب څومره حیوانان دي څومره حیوانان دي د دوی ټولو چې څومره وزغنې دي څومره ویښتان یې وړی دي د یوه تار په بدله کې الله جل جلاله یو اتفاق وبخښي درنه څه ټینګې راپورت شولی زړه یې ټنډه شوی خوشحاله شولی بیا نو حضرت علي رضی الله عنه ته وفرمیل چې د الله رسوله ته په دا ټیم کې نه راغلی دغه ځای ته ته څنګه دلته راغلی نن یو کیسه پېښ شوې ده څه درته راغلی ده ورته ویل تاسې ګواه اوسئ تاسې د ما دا خبره واورئ ماستن ما د جبرائیل امین راغلی و ما ته ویل چې ای نبي علیه السلام ای د الله رسوله مه ویدېږه دا د خوب شپه نه ده ولاړ شه نن ورځ د حساب د کتاب ورځ ده نن د آخري ورځ د حساب کتاب به سره ختمېږي نوې اعمالنامې به سره راځي په نوې اعمالنامو کې د خپل امت ته مغفرت دعا وغواړه د خپل امت بخشش وغواړه د خپل امت لپاره د هدایت لاره وغواړه نو ذکر عالم بل ځای نه و ما نارې زړا به مو څوک واوري
فریاد هم څوک اوري نو ځکه رالم ایدرې ته رالم چې پټ ځای وي په ایدره کې صحابه کرام پراته ول بختور ځای وي نو ځکه مې دلته الله جل جلاله ښه وځلل نو ما ته الله جل جلاله بیا علي رضی الله عنه وایي وایي وسته وایي د الله رسوله تا خو دومره وځول ځان دې زهیر کړي ځان دې په خاوره کې سپېره کوي دومره وشکې د توکې پر مځکه مبارک باندې اوس ته ما ته تا د الله جل جلاله بیا څه نه دي ویلي ول راته وایي ول ستا امت مې دومره امت تر وبښلی لکه د بنو کلب د حیوانانو چې څومره وړی وزغل دي د یوه تا په بدله کې زما امت نو دا هغه شپه ده چې اوس د پاکستان په تاریخ کې مثال دا اوس روانه شوه والفیصل کې تېره شوه بهرحال علما کرام فرمایي وایي دغه ورځ هم تاسو ځان ته ښه شپه سموئ که ته په تاریخ کې چپ ولې تېره ورځ نه وله روانه ورځ نه وله نو نن ورځ به ونیسې ثواب به وګټې برابر به سې نن یې هم وکړه سبا یې هم وکړه که نن ورځ غلطه وله په تاریخ په لحاظ کې سبا ورځ خو صحیح ده علما کرام اساني جوړوي انسان پر لاره برابر کې انسان ته ورسي محترم دوستان دا هغه ورځ دا هغه شپه او نن سبا هم خلک نن انسانان سوچ د په ځان کې وایي چې موږ دغه ورځ خبر خالي ښه شپه ده وایي چې ښه شپه اوس موږ ښه شپه سره خلاص دغه وایي ښه شپه په چې ښه شپه د الله جل جلاله سره د حساب او د کتاب نن اخر ورځ بس اوس انسان اوس علما کرام فرمایي ګورو دغه ورځ ډېر خلک شوي براعت دا براعت و چی شته وایي د براعت لغوي معنا چی شته براعت لغوي معنا جلاوالی چی جلاوالی ګوره که یو انسان په دغه ورځ باندې روزه ونیسي نیک عبادات کوي و الله جل جلاله فریاد کې زړاوي کوي بیا له کاله بیا دغه ورځ راتله بیا دغه انسان نیک اعمال کولی نو چې عملنامه و الله جل جلاله ته پیښیږي اخري خبره چې اوله خبره چې شته روزه د عبادت کې وتا ته زړاوي فریاد دی اخري خبره چې شته روزه د عبادت کې وتا ته فریاد دی زړاوي الله جل جلاله ورته وایي علما کرام فرمایي کتابي مسله ده په حدیثو کې ثابت ده د ابو هريره رضی الله عنه قول ده الله جل جلاله فرمایي چې څومره بدۍ دي دا ټول په نیکۍ باندې بدلې په مابین کې څومره بد کارونه د کړي په دا کار په مابین کې څومره د غلطیانې سوي دي دا اوس ټول په نیکۍ بدل کړه ولې اول سر ښایسته اخر پای ښایسته مابین کې خوند نه کړي د اخران اعمال باید چې دا ټول ښایسته نو ټول اعمال نه مونږ ښایسته او چې کوم انسان په دغه ورځ په نافرمانۍ کې د الله تېر کړي د انسان څخه په کفر د خدای څخه په کفر په شرک کې تېر په سود کې د الله جل په جنګ کې ورسره تېر کړي لمونځ نه کوي روزه نه ونیسي فرض نه ده روزه مګر د خپل اعمال لپاره د خپل روح د ښایسته کولو لپاره انسان د باید په کار دا دی چې د میاشتو ټول نبي حدیث شریف کې راځي حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې نبي علیه الصلاة والسلام یخبر روزه میاشت مبارک چې کومه روزه مبارکه هغې ټوله نیولې بل دویمه خبره دا ده چې نورې په یو میاشت کې دومره روزې نه نیولې ما صرف په دغه میاشت شعبان میاشت په دغه میاشت کې به نبي علیه السلام ډېرې روزې نیولې څه له وجې خپل روح ښایسته کولو د امت لپاره یو سبق پرېښودلو لپاره چې باید چې زما امت سبا دا کول ورته پېښ شي زما امت په دغه باندې عمل وکړي امت څه کوي هر ورځ روزه نیولې محترم دوستان دغه شپه ښه شپه یعنې شب برات دغه ورځ ده را روانه شپه باید چې هر انسان نیک اعمال وکړي ځان ته پېشلمۍ وکړي سبا ته د خیر سره روزه کړي الله جل جلاله ګوره یو انسان دا وایي چې زما قرآن مجید نه دی زده وظیفې مې نه دی زده ذکر اذکار مې نه دی زده نو زه به څه شپې شوم حالات علما کرام فرمایي وایي دغه انسان د له خلکو ځان به شک څه معنا دا انسان یو غیبت وځي ته نه ورځي د زنا وځي ته نه ورځي یو خلک د چا په بازار کې پروګنډه جوړي هغه زړه ته نه ورځي یعنی په ګناه کې خپل ځان نه شریکوي ورځ په قیامت کې راپورته شولې که د ګناه ثواب نه ثوابونه نشته ګناه به نه کړي نو بس په دغې لاړ شي بیا به الله جل رحم په در وکړي هغه څه معنا چې ثواب یې نه کړی او ته په عذاب کې ته مشتمل شي محترم دوستان باید چې انسان دغه ورځ او دغه شپه ضایع نه کړي ډېر ثواب انسان ته که خپل لمونځ
خپل روزه مبارکه خپل عبادت خپل کلمې دا جسماني تشکر کېدلې انسان بل کار نه کوي صرف د الله جل په عبادت مشغول ما په شروع کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا آیات ما ویل محترم دوستان الله جل جلاله په میاشتو کې یو ډېره بختوره میاشت پیدا کړې هغه میاشت کوم میاشت روزه مبارکه میاشت روزه وایي وچیشته انسان چې سوچ وي دا روزه وایي وچیشته یو انسان ته وایي چې تا روزه دا میاشت د روزې مبارکه او اصل دا روزه وچیشته وایي نو خالي عبادت کوم نه روزه رمضان رمز څخه مشتق صرفي ونمي تاكيد کوي بهرحال روزه مبارکه ودخت وای چې انسان ته دغه درک ولګیږي چې زه کوم نن لوږه وړم کوم تند وړم دا رقم زما مسایا زما کلیوال زما بل دا رقم غریب سره هم دا رقم روزانه بل تند وړي انسان ته یو سبق پیس دوه خبر روزه انسان چې نسی د روزه مقصد الله جل جلاله د دوه اعمالو په خپل هم سزا ورکړي په خپل هم جزا ورکړي یعنی په خپل هم ثواب ورکړي په خپل هم وایي په خپل هم انعام ورکړي هغه چی یو د سر باندې وال دا ډیر علماء کرام نه خوشي دا سر الله د خپل جوړ کړي په دغه الله جل ډیر خبرې کیږي یو روزه مبارکه د روزې مبارکه حساب کتاب الله جل جلاله په خپل کې په فرشتو نه کې چې دا فرشتو ولاړ چې محمد د روزې حساب راکړي نو انسان چې روزه نیسي نو الله جل جلاله نزدېکت حاصلوي انسان چې الله د نزدېکت حاصلوي الله جل جلاله فرمایي وایي چې کوم انسان ماته ولې سره دغه انسان ته یو غټ ګام ورنږدې شي محترم دوستان روزه مبارکه میاشته د دغه مقصد الله جل جلاله پیژندل و الله جل جلاله ځان ونځ کول د الله جل جلاله په عبادت کې ځان مشغول کول کوي انسان په بدعات کې وي کوي انسان په شرک کې وي کوي انسان بېمانځه وي کوي انسان بل ډول کوم عبادت نه کوي باید چې هغه انسان په دغه عبادتو باندې ځان راولي په دغه عبادت کې ځان مشتمل کړي په دغه کې ځان شامل کړي ګوره تفسیرونه روان دي الحمدلله هر مسجد کې تفسیر شریف شروع دی ورسې ورته کښېنه ثواب یې ډېر زیات لمونځ باید چې په هر وخت په جمع کې چې په روزه کې له تاسو خزانه شي ولې یو عبادت په لس باندې برابر که دې یو ګناه لس ګناه زیات دي که دې یو ثواب کې لس ګناه زیات ثواب دي محترم دوستان وخت رسول الله جل جلاله مستطاع وكنت فكره نسيبك وغولا من الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانه لن يضر من عليك تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت واستغفرك واتوب اليك صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا رب